کارکون ولولا جذبه هغه شانتي ده چې څنګه په 2018 الیکشن کې و ان شاء الله. دوستانو نن چې کوم دا جذبه نه ما او تاسو ته پته ده چې په پندال کې څونه کرسۍ لګېدلې وي. په 2 بجې ما ته ټلیفون وکړ چې نورې کرسۍ راوړه پندال ډک کړئ. د هغې وجه دا وه چې په 2 بجې کم پټوان ما ته شروع شوه چې د کومو محلو نه د کومو کلو نه خلک راوته. نو ما دوی ته وویل چې دا کرسۍ لګي دي. نو الحمدلله زما خیال دی دا ګاډي به تاسو ډکې دی چې دا نور خلک راله او نورې کرسۍ راوړي. نن هم کسان بهر ولاړ دي په جلسهګانو بهر جلسهګاه پل دی. د هغې وجه دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف سره او د خان صاحب سره خلک مینه کوي. که دا پی ډي ایم والا او که دا مکس اچار والا که دا څومره هم لګیایي تاسو ټول ته پته ده. خو د عوامو مینه چې کومه ده عمران خان سره ده هغه د عوامو د زړه نه نشي وښکی. دوستان عمران خان په دې ملک کې 3 کاله وشوه 3 نیم چې هغه اقتدار سنبال کړی دی او بیا 8 کاله زمونږ د صوبایي حکومت وشوه. نن الحمدلله ستا د حکومت د بهترین پالیسو د وجې نه دا زمونږ ملګري دي دا پته نشته چې ولې د مهنګایۍ خبرې کوي. د مهنګایۍ نه په کور کې زنانه خبرګري چې کوم دي ټول خبره چې مهنګایي ولې ده او مهنګایي د څه وجې نه ده. نو په دې باندې بحث نه دی کول او نه که بلدیات الیکشن نه روان دی. نو ما ته داسې ووایي چې کونسلر یا تحصیل لازم یا تحصیل میر دا مهنګایي ختمولی شي. تاسو ته تپوس کوم دوی مهنګایي ختمولی شي او که فرض که دوی ختمولی شوه نو په مردان کې مونږ پی ټي آی الیکشن میر بایللی دی په چارسدان بایللی په صوابین بایللی دغه شانتې تاسو ټول ته پته ده چې په پېښور هم بایللی په کوهاټ هم بایللی. نو کال دی کې مهنګایي کمه شوي نو ټیک ته دا خلک دي بیا په مهنګایي ووټ غواړي. خو هلته کې خو مهنګایي نه ده کمه شي. هلته کې خو د وړو ټیمو په هغې پیسو ده چې کم په سواد کې دی. نو دوستانو په دې اډو باس کول نه دي پکار. د مهنګایۍ چې کم عوامل دي هغه په ټوله دنیا کې دي او ټولې دنیا ته پته ده. تاسو په ولس باندې امریکایي صدر هم کتلی چې هغه لګیا دی یو صحافي دي تپوس کوي نو هغه ورته وایي چې دا سیاسي مسله نه ده. مهرباني وکړه که صحافت کې نو په مهنګایۍ باندې سیاست مه کوه ولې چې دا عالمي مسله ده. دا پینډیمک راغلی وبا راغلي د هغې د وجې نه ټوله دنیا سټک شوې ده. د دنیا امپورټ ایکسپورټ بند شوی دی. په دنیا کې پروډکشن د هر شي بند شوی دی. لیبر په کور کې ناست دی. نو په دې وجه باندې مهرباني وکړه دا د امریکې د صدر الفاظ دي چې تاسو کتلي دي تاسو اورېدلي دي چې دا سیاسي مسله نه ده دې له سیاسي رنګ مه ورکوه. نو دوستانو تاسو ټول ته پته ده چې په امریکا کې د 40 سال ریکارډ مات شو د مهنګایۍ. په جرمني کې مات شو په یورپ کې مات شو په سعودي عرب کې مات شو. تاسو په الله یقین وکړه په بولس ډاکټر ایدر د انګلینډ نه راغلی دی زموږ امینے صاحب هغه وایي په 10,000 روپۍ باندې ما پاکستانی 1 کیلو بینډۍ په انګلینډ کې اخیستې دي. 1 کیلو بینډۍ په 10,000 روپۍ. ستاسو ډېر خلک په سعودي عرب کې دي. دا چې نواب صاحب روز دلته کې ما ته اکثر میسج کوي وایي ډاکټر صاحب دا خلک وایي د زما نه تپوس وکړي چې دلته کې په قطر کې څه حالات دي په کویت کې څه حالات دي په سعودي کې څه حالات دي. دا ټول ته پته په سعودي او په دوبۍ ابي ظبي کې د 50 ریالو نه 1 کیلو کم نشته د سبزۍ. که تو هر سبزي علي که تو ټنډي علي 50 ریاله دلته ولا ضرب ورکوي چې صحیح حساب دی. خو دوستانو په دې مونږ باس کوو نه. د هغې وجه دا ده چې کوم خلک د پاکستان تحریک انصاف سره اسوسییټ دي د هغو سره منسلک دي. نو ما ته دا ووایي چې د پاکستان تحریک انصاف یو کارکون د خپل ایماندار لیډر سپورټ به کوو که به نه کوو. دا خو زمونږ 3 کاله وشوه که زمونږ 13 کاله نور هم وشي بیا به هم د عمران خان سپورټ کوو. بیا به هم راولي چې هغه غل نه دی هغه د ملک پیسې نه لوټ کوي هغه کرپشن نه کوي هغه د دې ملک لا که قرضې اخلي نو تاسو ته پته نور قرضې واپس کوي هم هغه قرضې چې په 80 کاله کې اخیستې شوي دي هغه نه هغه واپس کوي. هغه لګیا دی چې زما په آینده نسل باندې دغه بوج را نشي چې کوم بوج دی خلکو په غلا او په ډاکه باندې راویستی دی. نن دوستانو تاسو وګورئ د نواز شریف یو چې غل سړی دی د دې ملک نه پټ شوی دی دوایي لیدلی او دوایي له ویسو دوایي اخلم انګلینډ ته 1 کال یې وشو واپس نه یې راغلی. تاسو ما ته وایي چې دی ایماندار وی او دی پاک وی او دی غل نه وی. نو ما ته ووایي که یو سړی د دې ځای نه امریکې ته نه که دی هر ځای ته لاړ شي دوایي له خو زیات نه زیات په میاشت کې به راشي په هفته کې به راشي په 2 میاشتې کې به راشي خو اصل کې دوایي به نه وه
دا په غلا ته غلای کړي د پاکستان لټ کړي دی دغه شان د پیپلز پارټي حل دی خو دوستانو د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو دا خبره واورئ چې پاکستان تحریک انصاف کارکون د عمران خان نه بیلول په داسې غلطو خبرو باندې ان شاء الله د پاکستان تحریک انصاف کارکون دا نه برداشت کوي او نه دا مني د هغې وجه دا ده چې د دغې غلو پالټو کارکنان څلوېښت کاله غلاګانې کړي دي هغه هغو برداشت کوي او زه خپل ایماندار لیډر به 15 کاله نه برداشت کوم دا 15 کاله دی ان شاء الله 50 کاله به برداشت کوم دوستانو د هغې نه علاوه زه تاسو ته بله خبره کوم په یو ملک کې ټیک د مهنګایي راشي خو په ملک کې بیا ډیولپمنټل ملګري چې کوم دي تاسو ټول ته پته ده موږ هغه ته لا نه یو تللي چې دا دراني خبره موږ دلته چوکر به اخیسته هغه موږ په لیډونو کې ولاړو تاسو ټول ته پته ده موږ هغه حالاتو ته نه یو تللي چې دلته کې به کلاس 4 نوکري په هغې به نیشنل پارټۍ والا بولي لګوله په هغې به ایزلوډ اخیستی کېدو په هغې به SMS اخیستی کېدو نن الحمدلله یو نیم لاک استادان تاسو د خلکو ستاسو غریب خلکو پر میرټ باندې پاتې شوي دي نن څوک دا الزام لګولی شي والله نیشنل پارټۍ والا په ټول 15 کاله کې 6,000 استادان اخیستي وو خو دا 6,000 استادان شپږ پیرې خرڅ شوي وو په دې بولي شوي وه نن یو نیم لاک استادان اخیستی شوي دي یو سړی نشي پاسېدی هغه دا نشي ویلی چې ما یره چاته په چا یو پیالی چیس کړی دی یا ما سپارش کړی دی یا ما رشوت ورکړی یا ما ایزي لوډ ورکړی یا ما سوپر لوډ ورکړی دی د دو غټ پوسټونه چې وو هغه به سوپر لوډ وو هغه به غټ په 30 په 40 په 50 لاک باندې خرڅېده دوستانو نن الحمدلله پاکستان تحریک انصاف د ملک نقشه بدله کړه نن پاکستان تحریک انصاف ستا په ملک کې ستا په یو یونین کونسل کې چې دې خلکو په 15 کاله کې په یو یونین کونسل کې د 100 کروڑ روپو کار په پوره حلقه کې نه وکړی نن ستا په یو یونین کونسل کې الحمدلله په دې غالیګي یونین کونسل کې د 30-40 کروڑ روپو کار شوی دی او روان دی نن الحمدلله ستا یو غالیګی زه پوره حلقه کراوالم نن زه د محمود خان د وزیر اعلی صاحب خصوصي شکریه ادا کوم چې هغه الحمدلله دا ضلع چې په دې به یو نیشنل پارټۍ په 70 سال کې وی چې ما یونیورسيټي راوړې ده ما میګا پروجیکټ راوړی دی نن الحمدلله شپږ یونیورسيټیانې شروع دي د هغې سره 10 کیمپسې شروع دي ستا په حلقه کې په PK باسي کې 2 کیمپسې شروع دي نن الحمدلله د 3.5 اربو روپو کیمپسې ستا په PK 6 کې روانې دي نو دوستانو د دې نه علاوه تاسو ټول ته پته ده د فریدکوټ هسپتال چې هغه د 30 کروڑ روپو پروجیکټ دی انشاءالله هغه مې تاسو ته پته ده چې په هغې کې چې کومه آبادي خرابه شوې وه کومه ډیمیج وه هغه ریکنسټرکشن شروع دی د هغې سره وزیر اعلی اعلان وکړو چې دا به موږ د کیټګري ډي نه کیټګري سي کوو او الحمدلله د هغې عملي ته دغه روان دی دغه شان دی که تاسو دا سکول په دې ځای باندې دا سکول چې کوم دی د کومو زمانو نه دا هاي شو زما خیال دی د والي سوات د دور دا 1960 د هاي سکولو دا په اول ځل باندې هاي سیکنډري شو په دې باندې ټینډر شوی دی تقریبا د 4 کروڑ روپو نو دا هاي سیکنډري کیږي او سره به دا سټینډرایز هم شي دا به یو ماډل سکول ان شاء الله په دې علاقه کې دا چې کوم ګراوند کې تاسو دا سه یوت والا کسان او سپورټس میدان دلته رااله تاسو ټول ته پته ده چې د دې فیلینګ موږ وکړو دې د مازان له پیسې وخت کې د بریکوټ ګراوند ته ځان له پیسې دي د کوټې ګراوند ته ځان لدی د بلوګرام ګراوند ته ځان لدی ان شاء الله د دې نه به جملې چا پیراو چې کم د دې نه بیا امنی ده هغه به جمله راکو او په دې کې به ګراس لګو نو دغه شان دوستانو په یو شي کې ستاسو د غالګي ستاسو ته ما تاسو ټول د په داسې بار وایم چې ما په پوره حلقه کې په 3 سال کې 8000 روپۍ منظوري کړي او راوړي مې د کار په شروع ده کمپلیټ ده او سره روان ده خو 1,000 روپۍ ما سکه لاوړي په دې بجټ کې ما 1,000 روپۍ منظوري کړي دي دا غیر ټینډر شوی دي اوس بل خبره نن دلته ما د کسانو وی چې ډاکټر صاحب NP والا پیپل او مسلم لیگ او نېشنل اغوزي پتا سو باندې چې دا ډیولپمنټل کارونه بنکو ما دې سل پیری دي ما کارونه اناونس کړی دي دا غیر ټینډر شوی دي زه د قوم د دوکانه ورکوم زه ستاسو په شان نه یم چې څلور کاله 15 کاله غلی ناس وای په 15 کاله نیلانه شروع کړه نو تاسو ماته دا وایي چې یو غټ کار شروع کوو مونږ له 2018 نه شروع کړي الهغه اوس کمپلیټ شو نو تاسو په اخرانه میاشت کې اعلان شروع کړه مونږ هغه خلک نه یو الحمدلله زمون ټینډر شوی دي د چاپلار ترقیاتي کارونه نشي بندولای او کله بند کړه نو دا عوام براوزي دغه خلاف براوزي
د هغې وجه دا ده چې موږ غیر قانوني کار نه کوو. موږ ټینډرې مخکې شوي دي. زمونږ چې څونه بجټ منظور شوی دی هغه په 2022 کې په 2021 په جون کې منظور شوی دی. د هغې ټینډرې په اګست او په سپتمبر کې شوي دي. که یو سړی راوګري چې کوم دي پوینټ سکورینګ کوي نو هغه به د دې لپاره کوي چې د غالیګي په سکول دې کار بند شي، د غالیګي په روډ دې کار بند شي، د وډیګرام په روډ باندې دې کار بند شي، یا د وډیګرام سکول دې بند شي، یا په شموزو کې دې کار بند شي، یا په مطلب دا په مضافاتو کې چې کوم روډونه روان دي په هغې دې بند شي. نو انشاءالله د دې اجازه چاله نه ورکوو. دا زموږ یو لیګل رایټس دی. د هغې وجه دا ده چې موږ نه اوس اعلانات کوو، نه موږ چې کوم اعلانات کړي دي تاسو ټول ته پته ده چې د ما د شموزو په جلسه کې کړي وو چې 1 ارب روپۍ ما منظور کړي چې په هغې کې د غالیګي یونین کونسل صرف د پی سی سی د کوڅو لپاره 2.5 کروڑ روپۍ ما هغې لپاره منظوري کړي دي. د هغې نه علاوه د مانیار 1 کروڑ ما منظور کړی دی. د هغې نه علاوه د غالیګي د خوړ روډ چې دی د هغې سپالټ د هغې کار روان دی. ورسره 2 کروڑ روپۍ چې دی دا ما د بوړو روډ چې کوم دی هغې ته منظوري کړي چې هغه به دارکولي کوو، هغې ته به وټې کوو. د هغې سره سره د بوړو چې کوم روډ پاتې دی کچا هغې دپاره ټینډر شوی دی. انشاءالله هغه به هم هغې سکول ته هغې زیږون ته رسوو. د دې نه علاوه د مانیار چې کوم بلنګ روډ دی د هغې دپاره باقاعده کټینګ او د هغې باجرۍ دپاره پیسې منظورې دي، ټینډر شوي دي، ټیکهدار ته ورته کډر میلاو شوی دی. دغه شان دي د ټانکۍ د غالیګي دغه شان د استادو د مانیار دپاره ټیوبیل چې کوم د ګوګدره او د کوم دوه د ګوګدره وایي د هغې دپاره ټیوبیل منظور شوی دی. باقاعده ټیم راغلی دی د هغو نه د زیات ایډنټیفیکیشن دپاره، دغه شان د کوټې دپاره، دغه شان د ناګوي دپاره. د دې نه علاوه په 15 تاریخ باندې زمونږ د ابوي ملګري دلته کې ناست دي. انشاءالله د توحید آباد ټینډر به اوپن کېږي. نو دا کارونه په تاسو باندې بیا دا پالټولی شي، پخپله خو څه کولی نه شي. دوی به ځي تاسو ته به وایي چې یاره دا کار دې بند شي. ولې بلدیات الیکشن دی. خو ټول کارکنان واورئ. زما ځکه تاسو ته دا مقصد و چې تاسو راشئ، تاسو ته پته ولګي چې زموږ حق څه دی او موږ څه کول غواړو. نو انشاءالله چې څومره اوس زموږ د سنډوکې روډ دی، د چوها روډ دی، انشاءالله به اوس د هغې ابتدا ده. دغه شان ټول کارونه تاسو ټول ته پته ده چې کم دي د زوړې دی دا چې څونه کارونه دي دا به ټول کېږي. د هغې وجه دا ده چې د هغې دپاره الرېډي فنډز منظور دي، د هغې ټینډرې شوي دي. د بلدیاتي الیکشن لا نوم نشان هم نه و چې د هغې ټینډرې شوي دي. نو انشاءالله دا کارونه دي دا به روان دي. دغه شان تاسو ټول ته پته ده چې زمونږ د املوکدرې روډ دی په دې یونین کونسل کې زمونږ د شینګردار چې څونه مسلې دي انشاءالله د شینګردار ټیوبیل کمپلیټ دی، د شینګردار روډ کمپلیټ شوی دی، پی سی سی پاتې ده هغه زه کمپلیټ کوم تاسو له. د هغې تاسو بالکل غم مه کوئ. 2 کروڑ روپۍ ما د بجلۍ په مد کې نورې جمع کړي چې کوم کار د ایم این ای صاحب و ما ته پته ده چې هغه شان نه کېږي. نو ما په خپله 15 کروڑ روپۍ تاسو ته مخکې منظورې کړې وې. د هغې تاسو ته میټیریل میلاو شوي ټرانسفارمرۍ او د هغې ستنې او 2 کروڑ روپۍ مې نورې جمع کړي. نو انشاءالله چې کم کمی دی هغه په غالیګي یونین کونسل کې دی، هغه د پی کې 6 په نورو یونین کونسلو کې دی. نو انشاءالله دا ټول به پوره کوو. د غالیګي چې څومره پی سی سی پاتې ده، څونه کوڅې پاتې دي ورانې کړي مو لکه ګیس ډپارټمنټ دي، وډیګرام کې هم ګیس ډپارټمنټ ورانې کړي، په مانیار کې هم خو دوستانو جوړی وله مونږه. حالانکه ګیس ډپارټمنټ ټیکهدار ته باقاعده د ریپیرینګ پیسې میلاویږي. ما د هغو سره هم کیس ټیکل کړی دی چې ګوره تاسو ټیکهداران خپل انشور کړئ چې هغه دا کوڅې چې کمې ورانې کړي پیپونه یې خواره کړي هغه کوڅې دې جوړې کړي. که فرض کړه هغو دا کوڅې نه جوړوي نو بیا به بزم انټي کرپشن ته چې باقاعده دته فنډ میلاو شوی دی ولې دا فنډ واپس نه لګي په عوام باندې. نو دوستانو انشاءالله چې کوڅې څومره پاتې دي که هغه د غالیګي دي، که هغه د مانیار دي، که هغه د شینګردار یا د بلې کوټ د هر ځای دي، نو انشاءالله کوڅې به ټولې جوړېږي. ما چې تاسو نن سره راغوښتې دوستانو هغه دا دی چې زموږ د جلسو هغه کومې غټې 15 جلسې چې وي د هغې سلسله نن په دې جلسه باندې الحمدلله اختتام ته ورسېده. نن په دې جلسې نه بعد تاسو ته پته ده الیکشن کمپین شروع کېږي. تاسو ټول له ما مکمل اختیار درکړی د بلدیاتي ویلیج کونسل کې تاسو په خپله باندې د خپل کارکنانو چناو وکئ، تاسو په خپله باندې میټینګ وکئ، ښکته کوئ. زما په هغې کې هېڅ کار نشته. ما د ډېرو ویلیج کونسل والا فیصلې کړي، ما ته پکې یو بل ټلیفون وکړي وایي ډاکټر صاحب زه ورته یم تاسو کمیټیانې جوړې کړي، ستاسو تنظیم مشاورت کړی، تاسو کسان ودرولي دي. زما په دې کې څه اختیار نشته او نه زه په دې کې اختیار ساتم. خو ما ته رزلټ پکار دی. د هغې وجه دا ده
چې ما تاسو له 9000 روپۍ ولګولې نو د هغې په بدله کې به تاسو خپل کسان په خپله ګټئ ما نه ګټئ تاسو به خپل کسان چې تاسو منتخب کړي هغه تاسو ګټئ الیکشن کمپین به شروع کوئ دویمه خبره سره د کومه پرون د سی ایم صاحب سره په سی ایم هاوس کې ناست وم سی ایم صاحب ته ما مکمل اختیار ورکړو لا اله الا الله محمد رسول الله یو کس مو ته نه ښولی ما سی ایم صاحب ما ته په خپله لیسټ وښو چې ډاکټر صاحب دا کسان تقریبا 8-9 کسان دي چې دا انټرسټډ دي هغه وایي چې ما د ایجنسیان دغه اخیستی دی رپورټس اخیستي دي دا د سی ایم صاحب او دا زما څخه داسې خبره نه ده هغه ته دا سمدستي رسي دا ټول زما سپیچ رسي نو که فرض که زه دروغ وایم نو په کار دی چې هغې کمنټس ورکړي نو ما ودې زما د پی کې 6 او زما د کراچي لیبري کوډ اختیار ستا په لاس کې دی چې تا ته کم سړی وایي چې دا سړی ګټلی کېږي د خپل سوچ مطابق دوی ولې ټکټ ورکړه او زه به ولې داسې منډه وم لکه ځان له چې وامه فیصله چې دا هغه به په سی ایم صاحب او د خان صاحب په مشاورت باندې پاتې کړې ده چې هغه چا ته هم ټکټ ورکړو نو انشاءالله موږ به سره ټول ښه په ښه مطلب دا دی چې په ډاډه مټ باندې او ښه په اخلاص باندې د هغه سره منډه وو هغه سړی به کامیابه وو او د هغې نه علاوه چې کوم زموږ د ویلیج کسان دي نو دا یوه خبره تاسو ټول واورئ په دې کې د هر ځای کسان ناسي چې ګوره تاسو به اول کوشش کوئ چې سړي له ټکټ ورکړئ زه به ټکټ ورکوم په ویلیج کونسل کې به موږ ټکټ ورکوو او ټکټ به ستاسو په خوښه ورکوو خو که کم سړی کم علاقه کې دو کمپرومایز نشي کولی نو په هغه علاقه به یا زه کولاو پرېږدم یا چې کم سړی آزاد به درېدو نو هغه به زه د پی ټي آی نه وباسم دا یوه خبره د ځان سره نوټ کړئ د هغې وجه دا ده چې زه کسان نه منتخب کوم تاسو یې منتخب کوئ نو چې کله تاسو منتخب کوئ نو بیا په کار دا دی چې هغې ته څوک آزاد نه ودرېږي که فرض که آزاد څوک ودرېدو نو هغه ته به نښه نه میلاویږي که زما کیسان الیکشن کوي نو هغه به په بیټ کوي که زما یوت کوي هغه به په بیټ کوي که زما جنرل کونسلر الیکشن کوي نو هغه په بیټ کوي نو که زما خاتون زما اقلیت هر څوک چې الیکشن کوي هغه ته به بیټ نښه میلاوي د بیټ نه علاوه چې څوک میلاوي څوک هم وایي چې زه پی ټي آی والا یم هغه پی ټي آی والا نه وي هغه به د بلې پارټۍ ډنډماري هغه به د بلې پارټۍ ایجنټ وي چې هغه به د پارټۍ ساق خرابوي هغه به پارټي خرابوي د هغې وجه دا ده چې دا الیکشن زه نه کوم دا الیکشن تاسو کوئ زما چې دا دونه 15 میاشتې سټرګل و تاسو د ځان نه غواړم تاسو د کارون در کوم تاسو د جلسې کوم دا زه ستاسو دپاره کوم دا د ځان دپاره نه کوم د ځان دپاره به زه په 2023 کې بیا کمپین شروع کوم ټیک ده که نه دا ستاسو دپاره دی خو کم از کم په ویلیج کونسل کې خو تاسو ځان متفق کوئ ستاسو خلاف خلک راوتي دي هغه اتحادونه کوي هغه تاسو سره ستاسو کې ګډوډ راولي چې کوم ځای کې پی ټي آی یو کسي هغه د ټکټ میلاو نشي هغه ته وایي که آزاد ودرېږي زه یې سپورټ کوم نو کم از کم دغه کس نه دا تپوس کوم چې ستا خپل څه حیثیت دی چې ته زه پی ټي آی کس چې دی نو هغه آزاد دغه نو دا واورئ په پی ټي آی کې په دې پوره پی کې 6 کې یو 15 داسې څښاګۍ شته چې هغوی دا کوشش کوي چې موږ به پی ټي آی خراب وکړو خو دا یوه خبره واورئ چې د دې نه مخکې په جنرال الیکشن کې دا خو 15 شلګۍ دي څښاک په هغې کې په سوونو څښاګۍ وي په سوونو څښاګۍ وي او ما د هغو سره په خپل ووټ کې کمپرومایز نه دی کړی چې ما ته تاسو جرګه جوړه کړې چې په هغې کې د غالیګي حیدرعلي مو پسیمو دا ټولو او تاسو ما ته چې ډاکټر صاحب د پلانکي سړي له بریکوټ ته تله غواړي ډې ته تله غواړي پلانکي سړي له غالیګي ته تله غواړي ما تاسو ته چې د دوی په ووټ یې ګټم ډوبه دې نه ګټم زه هغو سره ما هغو درته بلیکمیل شوی نو نن خو زما الیکشن نه دی نو دلته کې به ځو چې یو سړی آزاد الیکشن کوي د هغه نه به زه څنګه بلیکمیل شم نو دوستانو دا خبره بالکل په غوږونو واورئ چې کوم سړی تاسو منتخب کوي ستاسو کابینټ یې منتخب کړي ستاسو جرګه یې منتخب کړي هغه به زما کانډیډیټ وي هغه له به زه کار ورکوم هغه سړي له به عزت ورکوم هغه له به منډه ورکوم وهمه او هغه له به زه د پی ټي آی بیټ نښه ورکوم انشاءالله نو دوستانو دا خبره بالکل په ذهن کې واورئ اول ځان جوړ کړئ ځان بالکل جوړ کړئ داسې داسې غټ شی نه دی چې چا ته پې پیتې میلاویږي یو کونسلر به څونه ووټي د هغه به څونه فنډ وي زیات نه زیات د کال به 15 لکه روپۍ فنډ وي نو ما ته دا ووایه چې د یو سړي په یو ویلیج کونسل کې 15 لکه روپۍ فنډ وي د کال پرس کال نو دی به دې 15 لکه روپۍ څه کوي ما ته دا یو پرشر پمپ پې کېږي نو که دی په یو ماله کې پرشر پمپ وکړي دا ثابت دا نورې مالې به ناست دي نو دوستانو لږ په دې سوچ وکئ دا صرف د پارټۍ د عزت خبره ده
دا د عمران خان د عزت خبره ده، دا د محمود خان د عزت خبره ده، دا د ډاکټر امجد د عزت خبره ده، او دا د ټولو نه زیات د پاکستان تحریک انصاف د هر کارکون هغه کارکون چې هغه 26 سال مهنت کړی دی، دا د هغه د عزت خبره ده چې موږ دا کسان نن کامیاب کړو. ان شاء الله دا کسان به کامیابو. ټکټونه که کوم ځای کې مسله وه زه دا ټول لا غواړم کېنم زیاتره فیصلې زموږ شوي دي. ان شاء الله زه هغه اپریشیټ کوم. زما دا هغه هم پته ده چې کوم کسان جلسو له څونه خلک راولي. یو سړی جلسې له 40 کسان نشي راویستی او هغه هم د ټکټ خواهش کوي. نو تاسو ما ته دا ووایئ چې دا خواهی په دې 2 میاشتو کې به 15 غټې جلسې وکړئ. نو د هر یو سړي د هغه د صلاحیت ما ته پته ونه لګېده چې دا سړی څونه په اوبو کې دی. نو دوستانو هر سړی ځان پېژني چې څوک په څونه اوبو کې دی. نو انشاءالله کوشش دا وکړئ که فرض کا دلته کې آصف خان ته د ځانه ښه سړی ښکاري نو دی ووایي چې نه یاره زه خو یم خو دا بل سړی زما نه له ګوتې صلاحیت والا دی که دی راشي نو دی زما نه ښه دی. که داسې فیصلې تاسو وکړئ نو دا عزت به ستاسو پاتې شي. او که نه تاسو داسې فیصلې وکړئ چې هغه تاسو د خپل ضد او د انا له لاسه وکړئ، تاسو د خپل د کلي کې لویغی دغه راوباسل هغه بغض او حسدونه، نو بیا ګورم چې دا عزت به نه وي. نن چې دا ستا کوم عزت جوړلی دا په زرګاو کسان دلته ناست دي دا د څه وجې نه؟ دا ستاسو د اتفاق او د اتحاد د وجې نه تاسو ناستې. که نه نور هم پالټی دي 20 کاله یې وشوه چغې وباسي تاسو ته پته ده ان پي والا په پوره تحصیل کې نه به پوره سواد کې په سواد کې په ریکورډ تحصیل باندې د مهنګایي خلاف جلسه کوله او یوازې ان پي نه 20 پالټۍ وي. نو تاسو ما ته 80 کسان یې راغونډ کړي وو. هغه جلسې او هغه څه د خلکو په موبایلونو کې پرتې دي ویډیوګانې. نو دوستانو نن چې تاسو په یو اواز راوځئ، نن چې تاسو په یو اواز دلته کې ناست یئ، د هغې وجه دا ده چې ستاسو اتحاد او اتفاق دی او ستاسو د خان صاحب سره هغه مینه ده. نو انشاءالله د خان صاحب سره به دا مینې اظهار چې دی دا په څه شکل کې کوو؟ دا به د ووټ په شکل کې کوو. د نن د ستاسو کمپین سټارټ دی چې کم کارکنان کم کسانو ته ټاکلی شوي دي هغه سلیکټ شوي دي نو هغوی دې باقاعده خپل کمپین شروع کړي کوڅه په کوڅه کلي په کلي باندې او په محله په محله دې غرونو ته یو یو کور ته دې لاړ شي او چې کم کسان پاتې دي نو انشاءالله هغو په هفته کې دننه ولې د 4 د 3 تاریخ نه نامینیشن پیپر اخیستی کېږي د 7 نه والا د 9 پورې به جمع کېږي. نو چې د 7 تاریخه پورې زموږ ټول ډیسیژن شوي انشاءالله. نو چې بیا کله زموږ هلته سی ایم صاحب اعلان وکړو د ټول تحصیلونو نو بیا هغه کانډیډیټ هم تاسو سره شروع وکړي نو هغه به ویلیج کونسل په ویلیج کونسل جلسه کوي. خو تاسو د نن نه دا ستاسو د ټول عزت دی دی او که نه دی ستاسو عزت. نو انشاءالله یو بل ته اوږه ښکته کوي. د هغې نه علاوه تاسو ټول ته پته ده یو جنرل کونسلر ته به 15 لکه روپۍ فنډ میلاویږي. ستاسو د یو کارکون په لاس باندې ما په کروڑو روپۍ لګولي او نورې به هم لګوم انشاءالله. نو ځان نه بل سړی مخکې کوي او نه ګوټې اتحاد او اتفاق وکړئ. زه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم او مونځ به کوو انشاءالله. د مونځ تاسو ډېره مننه چې تاسو ټول ټیک ده. لالا وایي زما پر چې لالا ما خو د اوسه پورې تاسو ته انکار کړی نه دی. د هغې وجه دا ده چې دا زما القده که زه کار وکړم نو تاسو به ما له ښه ووټ راکوئ. نو زه څه قمقل خو نه یم یا څه بېوقوفه نه یم چې زه به کار نه کوم. تاسو ته پته ده تاسو د خولې نه خبره وباسئ ما دله منظوره کړي او د هغې نه بعد تاسو ته باقاعده ډاریم چې وراشي هغې ته فنډ راشي. نو انشاءالله چې لالا څه کومې دغه مسلې ما ته ووایي د غالیګي د شینګردار د کم ځای دي نو انشاءالله دا ټولې به دله زه کوم زه ذمهوار یم ستاسو دا ټولې به کېږي. نو دوستانو تاسو حاجي صاحب صحیح ده بل دوستانو تاسو ټول ته پته ده چې د ګیس د محکمې خلاف ما باقاعده علمي بغاوت بلند کړی دی چې په هغې کې کم کرپشن دی کم مسایل دي که په غالیګي کې دي که په مانیار کې دي ما تاسو ټول ته ویل دي. زه ستاسو سره ولاړ یم انشاءالله تاسو به هم ولاړ یئ انشاءالله. په دې الیکشن کې به پاکستان تحریک انصاف کارکنانو له ووټ ورکوو که نه ورکوو ټول لاس چوت کوي انشاءالله چې پاکستان تحریک انصاف لاسونه ټول چوت کوي لاسونه چوت کوي چې انشاءالله پاکستان تحریک انصاف او دا میسج ورکوو هغې پالټو ته چې کومې پالټۍ د پاکستان تحریک انصاف خلاف لګیا دي. ډېره مننه